بسات نتر بسیتا هر چستا دیا الله هر چستا دیا الله دا خطول ستا فیو کن سر پیدا دیا الله پیدا دیا الله بسات نتر بسیتا هر چستا دیا الله هر چستا دیا الله دا وارستا یو کن سر پیدا دیا الله پیدا دیا الله مالکی دا املاکو مخترع دا افلاکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ایمان د پلوشو د خپرونې خوږو مینوالو په دې هیله چې روغ به د جون ښې شیبې به مو پیل کړي. قدرمنو اورېدونکو دا د ایمان د پلوشو خپرونه ده چې تاسو پکې د احادیثو درس اورئ. د احادیثو د درس په دې سلسله کې موږ د کتاب ریاض الصالحین 9 باب لوستلي. نن به انشاءالله 40 نمبر باب اخلو او اول آیاتونه چې د دې باب متعلق امام نووي رحمه الله راوړي دي او بیا حدیث په دې هیله چې خپرونه مو خوښه شي، خپرونې تر پایه راسره پاتې شي او انشاءالله ډېر سترین معلومات دي. امید ده چې ستاسو د فایدې وړ به وګرځي. باب بر الوالدین وصلة الارحام. دا باب دی په بیان د دې کې چې د مور او پلار سره احسان کول، د هغوی سره نیکي کول، د هغوی سره ښه سلوک کول او صلة الارحام او خپلولي پالل، قرابت پالل. په دې اړه باندې به تاسو د مور او پلار د حقوقو متعلق او دارنګې نور خپلوانو حقوق متعلق معلومات واخلئ. راځو د باب آیاتونه لولو بیا احادیثو ته ځو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال تعالى في موضع آخر ووصينا الإنسان بوالديه حسنا العنكبوت. وقال في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال في موضع آخر ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أو كما قاله سبحانه وتعالى. وكوردون كتاسو دغايتون واردل لدي آياتون لندش بالكو بيغا حديث أخلو. اولانې آیت د سورة نساء 14 آیات کې الله وایي واعبدوا الله، د الله تعالی بندګي وکړئ، ولا تشرکو به شیئا، او د الله سره په هیڅ قسم کار کې په هیڅ قسم کې شرک مه پیدا کوئ. کوم شیان چې د بندګۍ دي د عبادت دي هغه ټول الله له وکړئ. د الله حق پسې وروسته وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره نیکي کوئ، د هغوی سره ښه سلوک، ښه خوی او ښه اخلاق کوئ، په هغوی باندې انفاق او خرچه کوئ. انشاءالله تفسیر به وروسته الو بیا. وبذي القربى د عام خپلوانو سره، والیتامى د یتیمانانو سره ښه رویه او سلوک کوئ، والمساکین او د مسکینانو سره، والجار ذي القربى او هغه ګاونډیان چې ستاسو سره نږدې دي، ستاسو سره قرابت دی، والجار الجنوب او هغه ګاونډیان چې ستاسو نه جدا دي، په ګاونډ کې دي، یعنې یو مور سره خپلولي نشته منه خو ګاونډیان دي. والصاحب بالجنب او هغه ملګری د څنګ، دې نه مراد ښځم ده، دکان ملګری، د سفر ملګری، د لارې ملګری، دا ټول پکې شامل دي. دوی سره ښه رویه ښه خوی کوئ. وابن السبیل او لاروي ملګری مسافر، دوی سره احسان کوئ. وما ملکت ایمانکم او د هغه چا سره چې ستاسو د لاسو لاندې دي، مزدوران دي، غلامان دي، یتیمان دي. په دې بل آیت کې الله جل شانه فرمایي واتقوا الله، د الله بندگانو د الله نه ویریږئ. الله هغه ذات دی، د هغه نه یېره ځکه پکار ده. تساءلون، تاسو بار بار سوالونه کوئ د هغه په نوم باندې یو بل ته.
چې وی د الله په نوم باندې دا وکړه، د الله په نوم باندې دا وکړه، د الله نوم د الله په نوم سوال نه کوي، نو دغه الله نه ویریږئ. والارحام او د صله رحمۍ خیال وساتئ، پام چې صله رحمي درنه پرې نه شي. بل ځای کې الله د مؤمنانو صفت کوي والذین یصلون، مؤمنان هغه دي چې دوی پیوسته کوي، ادا کوي ما هغه احکام امر الله به چې الله په حکم کړی دی، ایوسله د ادا کولو چې الله امر کړی چې دا حکمونه دي ادا شي، دا دي پیوسته شي، نو دوی هغه پوره کوي. دا د مؤمنانو صفات دي. من خپل ولی پالي، قرابت پالي، او د دغه خپلوانو سره چې کوم الله حکم کړی دی ښه رویه او سلوک کوي. بیا الله فرمایي ووصینا الانسان بوالديه حسنا، سورة عنکبوت اتم کې الله وایي مونږ وصیت کړی دی انسان ته چې د خپلو مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. بیا الله په سورة اسراء 30 کې فرمایي وقضا ربک، مضبوط حکم او فیصله کړل ستا رب په دې خبره چې الله تعبدو الا ایاه، تاسو به بندګي نه کوئ مگر یو الله ته، دغه یو الله ته به بندګي کوئ، سر به الله ته ټیټوئ، رامدد شه به الله ته ویوئ. دارنګې چې څه منئ او خیرات او ذبحه کوئ، صدقه کوئ، نو د الله په نوم به کوئ، چغه ووئ نو الله ته به ووئ. وبالوالدین احسانا، د الله د حق نه وروستو د بندګۍ نه وروسته به د مور او پلار سره احسان کوئ. ګورئ اکثرو آیاتونو کې دا د الله د حق نه وروسته د مور او پلار حق راوړی دی. وجه دا ده چې د اول حق د الله دی چې هغه پیدا کړی، او دویم حق د مور او پلار دی چې د ده په واسطه باندې الله جل شانو ته پیدا کړی، دا ستا د پیدایش او د راتلو ذریعه ده. نو د دې دویم نمبر حق د مور او پلار نه وروستو د الله د حق نه وروستو د مور او پلار حق ده. اما یبلغن عندک الکبر، که چېرته ورسېږي دغه مور پلار ستا په ژوند کې ستا په وخت کې بوډاوالي ته احدهما یو تن مور یا پلار او کلهما یا دواړه، نو بس دغه وخت کې دی د ماشومانو په څېر شي، نو فلا تقل لهما اف، مه وایه دوی ته د دوی په وړاندې د اف کلمه. اف هغه کلمه ده چې سړی د درد او د تکلیف په وخت کې د خولې نه وباسي، اشاره دې ته چې کله په تا باندې درد دی ته اف وکړې نو دغه درد ستا مور پلار ته رسېږي، نه په دې دردېږي. معنی د خپل درد اظهار هغوی ته مه کوه چې هغه پرې خفه کېږي. نو فاتې دا چې ته هغه وهې ټکوي او یا هغې ته داسې خبره کوي چې په هغه پرې ودردېږي، نو دا خو ډېره ناروا ده. ولا تنهرهما، مه رټه دواړه، معنی بار بار یې رټم خبره باندې پیمانه کوم. وقل لهما قولا کریما، او وایه دوی ته کله که تا نه داسې غوښتنې کوي چې هغه ستا په وس توان کې نه، نو قولا کریم معنی نرم او ښایسته خبره ورته کوي، صحیح ده وبشي کار به وکړو. او نور الله تا په خپل وس باندې نیسي، د خپل وس نه بار دی نه رانیسي، همیشه ورته نرمه خبره کوه. واخفض، او نرمې ساته لهما دې ته جناح الذل، هغه وزرې د عاجزۍ، یعنې د خپل ولي د هغه په مخ کې اړه وراړه مه، معنی نیغې او سترې خبرې مه کوه، معنی همیشه ورته ښکته ساته ځان. من الرحمت، د رحمت د وجې نه د نرمۍ نه. وقل رب ارحمهما، او بار بار ورته دعاګانې کوي چې الله رحم وکړي په دې دواړو. کما ربیانې صغیره، لکه زه چې رکوټ یې پاللی یم، الله ته د دوی تربیه وکړي، الله ته مرسته او مدد وکړي، الله رحم پرې وکړي. او دارنګې په دې بل آیت کې الله وایي ووصینا الانسان بوالدیه، موږ وصیت کړی معنی حکم کړی دی انسان ته بوالدیه چې د مور او پلار په اړه باندې چې مور او پلار سره به ښه رویه کوي. ولې ځکه حملته امه، ته پورته کړی وي ګرځولې به تا لره مور ستا وهنن د یو کمزورۍ نه، وعلی وهنن د پاسه د بلې کمزورۍ نه، معنی د یو تکلیف د پاسه په بل تکلیف باندې ته هغه په خېټه کې څو میاشتې ګرځولی وي، هغه بیچاره کمزوري وه، بیا وه او د دغې کمزورۍ سره سره ته په خېټه باندې ګرځولی وي. د هغې نه وروستو یو تکلیف کې چې ستا حمل و ګرځولو، بیا ستا پیدایش شو هغه بل تکلیف و، د هغې نه وروستو بیا ستا تربیه کول او ستا ګند او میچې دا پاکول دا بل تکلیف و. نو د دې تکلیفونو سره ته د مور پلار ګرځولی، بیا یې وایي وفصاله فی عامین، بیا ستا هغه جدایي د پی خوړو نه په دې پی وخت کې ته څومره مجبور او کمزوری وي، دغه شانې دغه مور ته ګرځولی وي. نو ان اشکر لی، الله وایي نو دغه کې ټوله مرسته خو زما وه در سره، خو ان اشکر لی، اول شکریه به د الله ادا کړې، ولوالدیک، او بیا د مور و پلار چې ما پیدا کړی او د مور و پلار د ذریعه ده. الی المصیر، الله وایي ما طرف ته ستاسو راتللی. دا د یو څو آیاتونو لنډه ژباړه، تفسیر به وروسته اولو انشاءالله. اوس یو دو حدیث اخلو، بیا به وروسته شرح ته راځو د دې باب. اولنی حدیث دی د ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روایت دی، وایي وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟
قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه. ابي عبدالرحمن چې دا عبدالله خپل نوم عبدالله دی، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مشهور صحابي دی، دا وی ما پوښتنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مې پوښتنه وکړه چې ای العمل احب الى الله، کوم یو عمل الله ته ډېر غوره دی، ډېر بهتره دی، موږ په هغې باندې شروع کړو، هغه عمل شروع. قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل الصلاة علی وقتها، تر ټولو غوره او بهترین عمل د انسان مونځ باندې پابندي کول په خپل وخت سره. قلت دا صحابي ما ورته ویل ثم ایو یا رسول الله، بیا دې پسې په مانځه پسې بل کوم یو بهترین عمل دی چې موږ نه پاتې نشي؟ قال بر الوالدین، د مور او پلار سره ښه سلوک او نیکي کوئ. قلت بیا مې ورته ویل ثم ایو، بیا دې پسې یا رسول الله؟ قال الجهاد فی سبیل الله، دریم نمبر کې بیا جهاد چې دی په ټولو اعمالو کې غوره او بهترین عمل دی. متفق علیه، صحیح حدیث دی د بخاري مسلم. امام بخاري 312 صفحه باندې دا حدیث په راخسته دی، حدیث رقم دی 520، مسلم اول جلد 9 صفحه کې 15 نمبر رقم باندې دا حدیث راخسته دی. د دې باب دویم حدیث د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، فرمایي وعن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه، رواه مسلم. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي لا يجزي ولد والدا، هیڅ چرته بدله نشي خلاصولی یو بچی د خپل پلار، یو بچی د خپل پلار او د خپل مور حقوق تر هغې پورې نشي ادا کولی، هیڅ چرته هم د خپل مور او پلار حقوق په صحیح طریقه نشي ادا کولی. هغه چې بې څومره حقوق دي او هغه چې بې څومره تکالیف ګاللي، نو که بچی هر څونه خدمت وکړي د خپل مور او پلار حق نشي ادا کولی. کله الا مګر په هغه وخت کې ان یجده مملوکا، چې کله د خپل مور او پلار دواړه یا یو کس دا مملوک بیا مومي، مانه دا اسیران غلامان وي چې جنگ کې په جهاد کې مطلب دوی ته په لاس ورشي، دا چاته غلامۍ کې رسیدلی وي او ته هغه واخلي، فیشتریه، دغه مور او پلار واخلي او فیعتقه، او بیا هغه آزاد کړي. نو دغه مور او پلار که د غلامانو آزاد دی کړو، هغه وخت کې حق پوره کولی شي، او د دې نه ما سوا چې هر څونه خدمت یې وکړي، خو د مور او پلار حق کوم اولاد نشي پوره کولی. خو اورېدونکو دا احادیث او هغه آیتونه چې تاسو واورېدو، راځئ لنډ شان شرح ته او د حدیثو ژباړه تاسو واورېده، تقریبا 15 آیتونه او دارنګه 2 حدیث تاسو واورېدو په دې باب کې چې باب بر الوالدین وصلة الارحام. والدین نه دلته مراد مور او پلار دي، او د بر نه مراد صلة الارحام، معنی خپل ولی پالل د دوی سره. ارحام نه مراد خپلوان دي، قرابت والا. او تاسو واورېدل چې د مور او پلار سره صلې رحمي کول او د هغوی سره ښه سلوک کول دا من افضل الاعمال، تر ټولو غوره عمل دي، بلکې د الله او د رسول له حق نه رسول دویم حق دی، یعنی چې د دوی هره خبره به منلی کېږي، خو په دې شرط چې د الله او د رسول مخالفت پکې نه وي، چې د دوی خبره د الله او د رسول له خبرې سره ټکراو نه وي، هغې مقابل نه وي. دویم حق د الله او د رسول پسې د دې والدینو دی. په دې اړه امام نووي رحم الله ډېر آیتونه دلته ذکر کړي دي. یو آیت ما د هغه ژباړه وکړه چې واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا، بل آیات وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، د الله فیصله ده چې د مور او پلار سره احسان کوئ. بل ځای کې الله مضبوط حکم کړی دی انسان ته بوالدی حسنا، چې مور او پلار سره ښه احسان وکړي. بل ځای کې وایي چې الله مور او پلار درمن تکالیف برداشت کړي دي، ډېر زیات تکلیفونه ویستلي دي، ستا تربیه یې کړې ده، نو د هغې سره ښه خوی او ښه سلوک کوئ، احسان ورسره کوئ، په هغې باندې نفقه او خرچه کوئ. بیا الله وایي که چېرته یو بل آیت کې ولوستل دواړه ستا په عمر کې بوډاوالي ته ورسېږي یو، نو ښه رو یو کوه، بیا هغې وخت کې خپلې دا د رحمت وزرې ښکته ساته او نرمه خبره ورته کوه، او بار بار ورته دا دعاګانې کوه چې قل رب ارحمهما کما ربیاني صغیره، الله رحم پرې وکړي لکه زه چې ورکوټې پاللی یم. نو دا ټول دا آیتونه او داسې نور آیتونه هم شته، دا ټول په دې دلالت کوي چې د مور او پلار حق ډېر لوی حق دی. او الله جل شانه د مور حالت داسې بیان کړی دی چې دې خپل بچی د یو تکلیف د پاسه اوچت کړی وي، یو تکلیف یې د دې برداشت کړی وي، علا وهن د بل تکلیف د پاسه، یو ځل د ده په حمل باندې تکلیف شوي، بل ځل د ده په ولادت باندې تکلیف شوي، بل ځل د ده په روزنه باندې چې دی ماشوم وي، منه د یو ضعف د پاسه په د بل ضعف،
یو کمزوري وي بیا بله کمزوري او سره د هغې نه دی ستا پالنه کړې ده تر دې که چېرې تاله به ژړا درتلله نو هغه به چوف کولې په تا به درد نو دغه درد به هغه هم احساس کوو که تاله به خوب نه درتو نو د مور د سترګو نه به دې خوب ولاړو ټوله شپه به ستا په غم کې وه د ورځې به ټول دنیا کارونه مې شاته غورځولي وو ستا په غم کې به وه نو دا ټول تکلیفونه هغه برداشت کړي دي ځکه الله حمالته امه کرها ووضعته کرها معنا هر ټول تکلیفونه ستا دپاره برداشت کړي دي نو دا ټول چې دي دا د دې سبب دی چې اوس حق ډېر لوی دی بیا الله جل شانه هغه حالت ذکر کړی دی اسخ حالت د مور و پلار چې کله دوی هغه تکلیف حالت ته ورسېږي مشکل حالت ته ورسېږي د ضعف حالت ته ورسېږي اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما نو دا چې ستا هرې خبرې ته به دوی غوږ کېښودو نو اوس چې دوی بوډاګان شوي دي او د عمر هغه اخري پړوی ته رسېدلي دي نفسونه ضعیف شوي دي او اوس ستا په سر باندې پیټی شوي دي نو اوس دا مه وایه چې یاره بس دوی ته رزق زه ورکوم دوی په ما باندې بوج دي الله وی فلا تقل لهم اف خبره خلاصه کې چې اف به هم نه وایې داسې خبره چې ته د خپل درد احساس کې د هغوی مخکې به دا خبر نه کې چې هغوی ته درد رسېږي رټې به یې نه بل عاملهما بلکې د هغوی سره معامله په لطف نرمۍ په احسان او په رفق کوه رټې مو او کله چې خبره کوي نو خبره ډېره په نرمه طریقه ورته جواب ووایه ځکه د هغې حق ډېر لوړ دی نو دا د هغه آیاتونه هغه خلاصه وه چې موږ ذکر کړه بیا امام نووي رحم الله حدیث د عبدالله بن مسعود راوړی دی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې یا د الله حبیبه کوم یو عمل الله ته ډېر غوره دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته ویل چې الصلاة علی وقتها خپل وخت باندې مونځ کول دا یو بېله مسله ده اوس موږ په دې امتحان کې هم ګیر یو اول زموږ مشران ځوانان مونځونه نه کوي چې کوي بیا یې په هغه وخت کې کوي د سهار مونځ په لمر خاته کوي د ماسپښین مونځ وروستو کې تر 2 بجې او 3 بجو ته ورسوي چې دا اخري وختونه دي او دارنګې د مازدیګر ماښام ته وروغځوي هلته یې وروسته کي دا ټول هغه کارونه دي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې څه وروسته به داسې خلک پیدا شي دا مونځونه به وروسته کوي د خپلو وختونو نه د خپل خواهش موافق نو مونځونه په خپل وخت په اول وخت کول ډېر غوره او بهترین دي بیا عبدالله بن مسعود وایي ما ورته ویل ثم ای یا رسول الله په مانځه پسې دویم حق بهترین عمل کوم یو دی په مانځه پسې دویم نمبر عمل چې الله ته خوښ او غوره وي قال بر الوالدین د مور و پلار سره ښه سلوک او احسان کول ثم ای بیا ما ویل بیا پسې کوم یو عمل دی قال الجهاد فی سبیل الله دریم نمبر کې تر ټولو غوره عمل بیا جهاد دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور و پلار مرتبه او درجه چې ده دا په جهاد هم مخکې وګرځولله لومړی وګرځولله چې د مور و پلار د خدمت او د هغې سره د صلې رحمۍ مرتبه چې ده دا تر ټولو اعمالو غوره ده او مخکې ده تر دې چې د جهاد نه مخکې ده عبدالله بن مسعود وایي که ما چې نور مطالبه کړی چې بیا کوم عمل دی بیا کوم عمل دی نو ما ته به نور زیات راښودلی خو ما هم دومره باندې اکتفا وکړه نو دا احادیث هم دلیل دی په دې باندې چې د مور و پلار سره ښه سلوک او ښه رویه کول پکار دي او دا تر ټولو بهترین عمل دی که څوک وایي چې بر څه ته وایي چې بر الوالدین نو الله په خپله قرآن کې ویل احسان ته ویلی شي والاحسان الیهم هغوی سره احسان کول احسان په ډېرو معنو راځي معنی احسان په خوله باندې ښه وینا کول دارنګې احسان په فعل سره په عمل سره یعنې کوم عمل چې د هغوی په وړاندې کې په ښایسته طریقه باندې دارنګې احسان په هغوی باندې مال خرچه کول بقدر المستطاع چې څومره د وس و توان وي ځکه الله وایي اتقوا الله ما استطعتم د الله نه ویلېږي چې څومره ستاسو وس وي او د دې په ضد چې کوم هغې ته عقوق ویلی شي بده خبره کول سپکه خبره هغه وهل ټکول رټل دا عقوق بیا د کتاب مؤلف دویم حدیث ذکر کړی دی چې هغه د ابوهریره رضی الله عنه روایت و چې په هغې کې داسې ارشاد فرمایلی و چې لا یجزي ولد والده الا یجده مملوک هېڅ چېرته یو بچی هېڅ چېرته یو اولاد د خپل والدینو د خپل مور و پلار حق نشي ادا کولی که ټول عمر د مور و پلار خدمت وکړي خو دا د خپل مور و پلار حق نشي ادا کولی په صحیح طریقه باندې مګر په هغه صورت کې چې مور و پلار یې غلامان وي دی واخلي او آزاد یې کړي نو خپل پلار د غلامۍ نه آزاد کړي خپله مور د غلامۍ نه آزاد کړي د عبودیت د انسان نه آزاد کړي نو دغه وخت کې دا حق ادا کولی شي وګوره د دې حدیث دا معنی نه ده چې چا څوک د خپل مور و پلار مالک شو منه مور و پلار یې چېرته غلامانو د چا سره د واخیستو یا دته په لاس ورغلل نو دا به بې ازادۍ نه ازادېږي بلکې چې د واخیستو
نه په خپل آزاد شو بیا او دې معنی دا ده چې وایخلې ازادي کی معنی په نفس اخستلو سره چې کوم دی دا په د باندې ازادیږي دا د غلامان نه جوړي ځکه مور پلار د چا غلامان نه جوړیږي خو د بل چا سره غلامانو چې د واسطه بس آزاد شو ځکه یو دغه دا ده چې کله انسان خپل مور پلار غلامان دی واخلي پیسو باندې بس عتق علیه دا په هغه باندې آزاد شو بمجرد الملک باندې هغه آزاد شو دې ته به ضرورت نه لري چې دوی چې ما آزاد کړلای زمدارنګ مور او پلار هر یو شي دا دویم حدیث چې دینم دا پته ولګېدله چې د مور پلار حق چې دا ډېر لوی دی او د هغوی په خدمت کې ډېر لوی اجر دی الله دې موږ تاسو ته د هغوی د خدمت توفیق راکړي او الله جل شانه دې دغه لوی بهترین عمل زموږ ستاسو نه صحیح طریقه باندې ادا کړي راځو د باب 4 نمبر حدیث ته وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق ثم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وفي متفق عليه وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته وعنه قال رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه وفي رواية يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك دا یو بل حدیث د دې باب چې دا هم د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده وعنه هم دغه ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت ده فرمای چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله تعالی خلق الخلق الله چې دا مخلوق پیدا کو زمکه او د اسمانونو او د کائنات حتی اذا فرغ منهم کله چې الله د دوی نه فارغ شو قامت الرحم سلی رحمی را پاسیده ویویل قالت هذا مقام العائذ بك من القطيع یا الله دا لوړ مقام دا هغه چا چې هغه پناه غواړي په تا سره د سلی رحمۍ د کټ کولو نه دا لوړ مقام څونه لوی مقام دی دا هغه چا چې هغه د سلی رحمۍ کټ کولو نه پناه غواړي او سلی رحمۍ فالي قال نعم اما ترضين ان اصل الله ورته ویل اما ترضين اي ته په دې راضي نه سلی رحمۍ ته ویل ان اصل من وصلك چې زه پیوست کوم د خپل ځان سره زه اوچت مقام او درجه ورکوم هغه چاته من وصله کې چې څوک تا وصل کوي یعنې ستا خیال ساتي سلی رحمي فالي واقطع من قطعک او پرې کوم د خپل رحمت نه لرې کوم جدا کوم هغه څوک چې تا پرې کوي سلی رحمي نه پالي قرابتونه نه پالي قالت بلا نو سلی رحمي بلکې خوشحاله مې الله په دې قال فذلك بس همدغه لوی مقام دی د سلی رحمي چې څوک تا پالي هغه به زه پالم څوک تا پرې کوي هغه به زه د خپل رحمت او دغه نه پرې کوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل اقرأوا ان شئتم ولولئ تاسو چې څومره خوښې د قرآن د آیات هل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا آیا که چیرې تاسو ته ولایت میلاو شي تاسو زمونږ د خوا نه اخوا لاړ شي او سواک اختیار در ترلاسه درشي نو تاسو به فساد کوئ په ځمکه کې وتقطعوا ارحامکم او تاسو به خپل ولۍ پرې کوئ منه دا کار به تاسو نه کوئ مسلمانان دا نه کوي دا خلق کوي چې هغه ظالمان دي الله اولئک الذین لعنهم الله دا د هغه خلکو اعمال دي چې الله پرې لعنت کړی دی ړانده کړي دي او کاڼه کړي دي یا کاڼه کړي دي او ړندې کړي دي دوی سترګې دوی د الله جل شانه دا حکمونه نه ویني صحیح حدیث دی امام بخاري په 10 جلد 415 صفحه کې په 15901 نمبر باندې امام مسلم 2538 نمبر باندې دا حدیث ذکر کړی دی بیا امام بخاري ورسره یو بل روایت هم ذکر کړی دی هغې کې داسې دی من وصلکی وصلته الله جل شانه صلی رحمت چا چې وپاللې زه به پالم او من قطعکی قطعته چا چې
پرې کړلې نو زه بیا هم د خپلو رحمتونو نه پرې کوم لرې کوم به. او دا بل حدیث د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی. هغه وایي جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی نو وی ویل یا رسول الله من حق الناس بحسن الصحابه، دا الله حبیبه دا الله رسوله څوک ډېر حقدار دی زما په ښه رویه ښه سلوک باندې، زما په احسان باندې چې زه ورسره احسان وکړم، زه ورسره صلې رحمي وکړم، زه ورسره ښه خپلولي وپالم، زه ډېر خدمت وکړم، داسې څوک ډېر زیات حقدار دی چې زه د هغه سره ډېر زیات احسان وکړم. قال امک، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ډېر خدمت او ډېر احسان چې اولنې په تا لازم دی د مور دی، د مور سره ښه خوی کوه، ښه سلوک کوه، د هغې خدمت کوه، په هغې خرچه کوه. قال ثم من، یا رسول الله ته په مور پسې بیا؟ قال امک، بس دغه مور دی ده. قال ثم من، بیا دریم ځل؟ قال امک، نبی صلی الله علیه وسلم ویل دغه د مور خدمت تر ټولو مخکې دی. قال امک، قال ثم من؟ قال امک، قال ثم، په څلورم ځل ویل قال ابوک، او پلار، ورپسې بیا پلار. یعنی مور او پلار تقریبا یو حق دی، خو دومره ده چې د مور تکالیف ډېر زیات دي. نو دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي ته درې کرتې وایي چې اول د مور حق دی، د مور حق دی، د مور حق دی، او بیا د پلار. نو دې حدیث نه د مور عظمت شان، لوی شان او لوی حق او لوی درجه معلومه شوه. الله دې موږ او تاسو ته د خدمت توفیق راکړي. بل روایت کې راځي یا رسول الله من حق الناس بحسن الصحبة، یا د الله حبیبه څوک ډېر زیات حقدار د خلکو نه په ښایسته رویه زما باندې په ښه خدمت او اخلاص باندې؟ قال امک ثم امک ثم امک، درې کرتې ورته ویل مور دی، مور دی، مور دی، ثم اباک، بیا دی پلار، او ثم ادناک، ادناک، بیا پلار پسې چې څوک تاسو ته خپلوان نږدې وي، نور چې څوک خپلوان دي او نږدې وي نو بس د هغوی سره ښه رویه، ښه سلوک او ښه معامله کوئ. د حسن الصحبه مراد څه دی؟ حسن الصحابه یا بمعنی الصحبه دی، معنی ښه رویه، ښه اخلاق، احسان، توقیر، عزت، درناوی، خدمت، دا ټول دې ته صحبت ویلی شي. حدیثو ژباړه تاسو واورېده، راځو د دې دواړو حدیثو لنډ شرح اخلو. دا دوه حدیثونه چې دواړه د امام ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت وو، تاسو واورېدو په فضل د صلې رحمۍ کې چې صلې رحمي پالل، خپلولي، د هغوی حقوق ادا کول، د خپلوانو صله د هغوی سره هغه خپلولي او رحم قرابت ته ویلی شي. د قرابت د وجې نه خپلولي او دوستانه دا پالل. بیا صلې رحمي عرب ته سپارلی شوې ده چې عرب کې څنګه یي که نه او خلق څنګه کوي، ځکه قرآن د هغې نوعه داسې نه ده ښکاره کړلی شکل چې داسې کوه، اگر چې ځینې صورتونه بیان کړي دي. نور عام عرف کې چې د مور و پلار او د خپلوانو کوم خدمت او د خپلولۍ د پاللو کوم اصول د خلکو په دغه کې هغه پاللو ته ویلی شي. نور شریعت د هغې جنس او مقدار نه دی بیان کړی، ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه صلې رحمي په څه شي مقید کړې نه ده. داسې نه ویلي چې هغوی دې تا سره خوراک کوي، یا دې ته څښاک دې تا سره کوي، یا دې جامې کوي نو ته هغه له جامې وکړه، یا دې تا سره یو ځای اوسېږي، بلکې مطلق یې بیان کړې ده چې د هغوی سره خیال ساته، عام عرف چې څنګه وي. نو دې وجې نه دلته خبره عرف ته ځي، عرف نه د کلي او د قوم چې کوم رواج او طریقه وي، نو په کومه طریقه چې زموږ او ستاسو عادات او طریقه وي، رواج وي، او هغې ته موږ صلې رحمي وي او د شریعت خلاف نه وي، په دغه طریقه باندې صلې رحمي پالل پکار دي. کوم شی چې زموږ او ستاسو عرف او رواج کې هغه د صلې رحمۍ خلاف وي او موږ او تاسو یې بد ګڼو چې د خپلو خپلوانو او د مور پلار مقابل کې وشي، نو دغې ته صلې رحمي کټ کول ویلی شي. دغه اصل دی په دې آیاتونو او په دې حدیث کې. که چیرې زموږ او ستاسو عرفونه او رواجونه فاسد شي، دا خبره یاد ساتل پکار دي. زموږ عرفونه فاسد شي، د انګریزانو، یهودانو وغیره د نورو جاهلانو نه تقلیدونه کړي او هغې نه وکړو، او خلک د صلې رحمۍ د پرې کولو کوم خیال نه ساتي، او صلې رحمۍ پرې کول د دوی سره بیا دوی ته صله ښکاري، صلې رحمي ښکاري، مور پلار پرېښودل، خپل خپلوان پرېښودل، او دا دوی ته یو فرهنګ ښکاري، نو بیا له اعتبار نشته دغې عرف لا، ځکه دا عرف نه دی، دا اسلامي عرف نه دی. بیا لکه اوس کفري دولتونه چې کوم دي، کفري ملکونه، هغوی کې د خاندان او د کورنۍ کوم اعتبار نشته دی، یو بل نه پېژاني، او خاص کر چې کله عمرونه سره لږ زیات شي، مثلا پلار عمر زیات شي، د مور عمر زیات شي، یا ښځه او خاوند هم په خپلو کې اکثر چې عمر سره زیات شي، بس بیا یو بل نه پېژاني، تر څو پورې چې یو د بل نه څه تمه توقع وي سره یو ځای، بیا وروسته بس اړیکې سره جدا شي، هلته د خاندان پته نه لګېږي، د خور، ورور، د مور
ماما د نیا نیکو دا پکې نه وي. تر دې چې د انسان زوی ځوان شي نو دا د یو اجنبي شکل اختیار کړي، بیا د دوی په اختیار کې نه وي، نه په د پلار کم حق وي نه په ده باندې د پلار بیا حق وي، د دوی په ټولنه کې بس ګرځي چې په خپله خوښه چې څه خوښ وزړه هغه کوي. دارنګې لور پلار پې دا حق نه لري چې هغه ته څه ووایي، ځکه دوی صلې رحمي نه پېژني، هلته صلې رحمي نشته، حسن جوار هغوی نه پېژني، هر شی چې کوم دی یو فوضا یو ګډوډۍ ته سپارلی شوي فاسد نظام دی د هغوی. دا شی ورو ورو د مسلمانانو اجتماع ته هم را روان دی، ځکه کفر د دوی دغه خانداني اصول د صلې رحمي دغه تباه کړې ده، برباد کړې ده والعیاذ بالله. نو زموږ خبره د اسلامي مجتمع پورې د اسلامي عرف پورې، نو هغه چې اسلامي مجتمع په اسلامي ټولنه کې صلې رحمي نو هغې ته صلې رحمي ویلی شي، او کوم شی چې دوی د صلې رحمۍ ضد بولي، د صلې رحمي مقابل ګڼي، نو هغې ته به قطیعة الرحم ویلی شي، صلې رحمي پرې کول، هغې ته عقوق الوالدین ویلی شي. وفي حدیث ابي هريره، او د ابو هريره عنه په حدیث کې دا خبره بیان شوله چې الله جل شانه کفالت کړی دی، الله ذمواري اخیستې ده د صلې رحمۍ سره. دا ویلي چا چې صلې رحمي وپالله نو الله به دا انسان د خپلو رحمتونو او د نعمتونو سره وصل کوي. خو که چا د صلې رحمۍ پرې کولو کوشش وکړو، خپل ولی پرې کولو کوشش وکړو، الله به دا انسان د خپلو رحمتونو نعمتونو نه او د خپلو پیرودونو نه قطع کوي. نو د حدیث کې ترغیب و صلې رحمۍ طرف ته چې صلې رحمي پالل پکار دي. نو که ته غواړې چې الله تا د خپلو نعمتونو رحمتونو سره یو وصل کې یو ځای کې کامیابي درته میلاو شي، او هر څوک چې دا غواړي چې الله یې په خپلو نعمتونو ته بوځي، کامیابي په نصیب شي، رحمتونو کې شامل شي، نو دا د خپل ولي وپالي، خپل صلې رحمي دې وپالي. او که ستا دا خوښه انسانه چې د الله د نعمتونو نه د الله د رحمتونو نه جدا شي، پرېکړه شي، او دارنګې بدبختۍ طرف ته لاړ شي، نو بس بیا صلې رحمي پرې کوه، جزاء او وفاقه، تا ته به د هغې سزا میلاویږي. نو تر کومه برېده چې انسان خپل صلې رحمي پالي، خپل ولی پالي، نو الله جل شانه به دی فالي او نعمتونو کې به دی الله ډوب ساتي، الله به خپل نعمتونه او انعامات کوي. او تر کوم حده چې دی تقصیر کوي، کمی کوي، نو الله ورته د هغې سزا هم ورکوي، ځکه الله لا یظلم الله احد، الله به چا ظلم نه کوي. بیا مؤلف د الله دا قول ذکر کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل چې تاسو دا قول لولئ، هل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. نو الله وی الله دا خبره ښکاره کړله، هغه څوک چې په ځمکه کې فساد کوي او صلې رحمي پرې کوي دا لعنتین دي، ملعونین دي والعیاذ بالله. څه معنی؟ هغه څوک چې په ځمکه کې فساد کوي او خپل ولینې صلې رحمي پرې کوي، خپل ولي نه پالي، دوی د الله د رحمت نه شړلی شوي دي، الله جل شانه دوی کاڼه کړي دي. معنی داسې حق نه اوري، که وایي مري هېڅ پیدا نه ورکوي، الله د دوی سترګې ړندې کړي دي، معنی دا چې حق نه ویني، که وویني خو پیدا ترې نه اخلي. نو د دې اعمالو په وجه الله د دوی نه د خیر لارې بندې کړي دي، ځکه سمع غوږونه او سترګې چې دي پرې باندې انسان ته معلومات حاصلېږي چې هغه زړه ته کوزېږي، نو چې کله دا لارې بند شي زړه ته خیر نه کوزېږي والعیاذ بالله، نو دا انسان چې کوم دی تباه او برباد دي. بیا ځینې علماو د صلې رحمۍ ځینې نمونې پیش کړي چې صلې رحمي څه ته وایي، چې وایي صلې رحمي پالل، خپل ولي پالل. نو هغوی وایي چې یو د هغې نه دا چې النفقة علی الاقارب، په خپلو خپلوانو باندې نفقه او خیرات کول. وایي کله چې د انسان خپلوان وي، فقیران مسکینان، او دی غني وي او دی د هغوی وارث هم وي، څه معنی داسې خپلوان چې دوی سره په میراث کې برخه لري، ورور، خور، لور، لار، مور، نو په ده باندې واجب دی چې هغوی ته نفقه ورکړي. هغوی فقیران یو دی مالدار وي، نو باید د هغوی باندې خیرات وکړي، خرچه وکړي، که زکات وي هغوی ته ورکړي، صدقه وي هغوی ته ورکړي، ځکه صدقه په خپل باندې لازم د باید په خپل باندې دوه ثوابه لري، یو خپل ولی پالل شو او بل د صدقې ثواب، لکه خپل ورور، خور او داسې نور خپلوان چې د سره میراث کې برخه لري. ورور دی د عاجز دی، د کارو کسب نه دی، هغه سره مرسته کول خور ده. همدارنګې وایي د انفاق د جملې نه یو دام دی چې کله ستا ورور وي او هغه نکاح ته ضرورت لري، نو وس یې نه کېږي، نو په تا لازم دی چې هغه دپاره د نکاح بندوبست وکړي، ځکه په نکاح سره انسان د زنا نه د نورو اعمالو نه بچ کېږي، پاک جوړېږي، او دا د انسان تر ټولو لوی ضرورت دی، د ګناهونو نه بچ کېږي، دې کې به ورسره مرسته کوي. دارنګې یو ورور دی کمزوری دی، کاروبار یې نشته کسب، او بل ورور یې مالدار او غني دی، نو ده له پکار دی چې دی له یو کاروبار وګوري، کسب چې دی د هغې د لارې نه خپل حلال رزق لاسته راوړي. دارنګې د هغه سره د طعام، شراب او د جامې، د مسکن، د اوسېدو، د سپرلۍ دا بندوبست ورته وکړي. دارنګې خور یې ده، اگر که د دوی نه بېل
که نکاح نه وي باید د هغې لپاره شرعي ځای وګوري د نکاح. که ضعیف وي کمزوري وي د هغوی سره مرسته کومک او داسې نور شیان داسې دي چې زموږ او ستاسو اکثر دې ته خیال نه وي، باید د دې خیال وساتلی شي. دویم حدیث کې دا خبره بیان شوه چې د ښه سلوک او د ښه صحبت حقدار څوک دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیان کړل چې مور ده. هغه بیا سوال وکړ یا رسول الله بیا څوک دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې مور دی ده. دریم ځل یې ویلې چې مور دی ده. بیا ویل چې د دې تر څنګ بیا پلار هم حقدار دی. مور یې ځکه درې کرتې ورته ذکر کړه چې یو خو هغې تکلیفونه ډېر برداشت کړي دي، بل دا دی چې هغه د عاجز او کمزوري ده. پلار خو بیا هم څه کولی شي یو کار بل کار، خو مور چې ده بېچارهګۍ هغه بیا هېڅ شی نشي کولی. چې کوم یې د ځوانۍ او د قوت ټیم و هغه ستا په خدمت کې مصرف کړی دی، اوس کمزوري ده، نو اوس ستا خدمت او ستا ښه صحبت او ښه چلند ته محتاجه ده، نو د هغه سره همدردي کول پکار دي. نو بیا دلیل خو حملته امه کرها ووضعته کرها، وایي د شپې به بیا خپل غېږه تا ته زانګو جوړه کړله، ته به یې قلارولې چې تر څو چې ته نه وې اوده شوې هغه به نه اوده کېده، خو په تا به درد و نو دا درد به هغې احساسوو. چې کله به ته دردمن وي جړل به هغه شپه بیا د هغې خوب نه و، بیا خپل ځان تا ته فدیه کړی و، قربان کړی و. که کله به ستا یخني کېدله نو د خپل ځان ته به یې رانږدې کړلې او ته به یې ګرمولې، د یخنۍ نه به یې بچ کولې. که کله به ستا ګرمي کېدله نو د خپل جامې او لمن به یې درته واله او ته به یې یخولې، معنی هېڅ قسم مشکل ته یې نه پرېښودې. نو دې وجې نه هغه چې دا ډېره حقداره ده د صلې رحمۍ، د خدمت، د ښه صحبت، ځکه ډېر تکلیفونه ستا دپاره برداشت کړي دي. نو دې وجې نه د هغه حق څو چنده نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته زیات وښودو، یعنې درې کرتې ویل چې مور دی مور دی. بیا دا چې دا ښځه ده ضعیفه ده کمزورې ده خپل حق نشي غوښتی د چا نه، نو دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وصیت وکړو درې کرتې چې ګوره مور درنه خفه نه شي، چې مور دې حقداره ده. بیا ویل چې مور دې حقداره ده. نو په دې حدیث کې ډېره زیات هڅونه وه، ترغیب و مونږ او تاسو ته چې مونږ د خپلو میاندو سره ښه سلوک وکړو، د میاندو خدمت وکړو، په هغوی باندې خرچه وکړو، او دارنګې د هغې تر څنګ د پلار نافرماني ونه کړو، د هغې خیال وساتو، اکرام او توقیر یې وکړو، عزت یې وساتو، د هغوی په وړاندې تیزه خبره ونه کړو، د هغوی خبره رد نه کړو. که خبره خطا یي نو په ډېره نرم او ښایسته طریقه باندې هغه جواب کړو. نو الله جل شانه دې مونږ او تاسو ته د مور او پلار خدمت را نصیب کړي، د هغوی دې مونږ نه الله راضي کړي، او باید په ټول عمر په دعاګانو کې یاد ساتو چې اللهم ارحمهما کما ربیاني صغیره. یا الله ته زما په والدینو رحم وکړي، لکه زما تربیت یې پر کوټوالي کړی دی. نو په هر مانځه کې دا دعا مه هېروئ. الله جل شانه دې په ټولو مسلمانانو رحم وکړي. الله دې زموږ ستاسو د کورنۍ او خاندانو په منځ کې مینه محبت پیدا کړي. الله دې زموږ هغه صلې رحمین او خپلولانې په صحیح طریقه باندې د موږ نه ادا کړي، او هغه څه دې الله وکړي چې زموږ او د عامو مسلمانانو پکې خیر وي. انشاءالله په دې باره کې به نور مورو موږ سره پاتې شئ. خو زموږ د نن ورځې خپرونه هم دومره وه، د بلې خپرونې سره چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو په لوی او لایزال رب سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. باطل دی چی لتا څخه سوا دی یا الله، سوا دی یا الله. خالق د خیر و شر بلا تا څوک خالق نشتا، رازق د کل عالمی بلا تا رازق نشتا.